محترم مسلمانانو خویندورونو څوک چې د اتوار په شپه باندې یا د اتوار په ورځ باندې دا وظیفه کوي نو الله پاک به د انسان ژوند دا بدلی. دا محترم کېدی نشي چې څوک دا وظیفه وکړي او د هغه ژوند دا بدل نشي. دومره ناشنا وظیفه ده، دومره عظیم شانه. بسم الله ختم دی او تاسو د اتوار په شپه باندې یا د اتوار په ورځ باندې دا ختم وکړئ. انشاءالله العزیز ګارانټي در کوم ستاسو ژوند ستاسو زندگی دا به خامخا بدلیږي. که ستاسو دا غواړئ چې یاره زموږ زندگی دې بدله شي پیسو باندې، الله پاک به تاسو ته بې دریغه پیسې درکوي. که تاسو دا غواړئ چې یاره زموږ ژوند دا بدلیږي په رشتې سره، نو الله پاک به تاسو له رشته درکوي، په ښځه کې به درکېدلی. دغه رنګې د عزت دپاره، شهرت دپاره، د لوی مقام دپاره تاسو را وظیفه کوئ، نو بلکل یې کولی شئ. څومره ستاسو ناممکن حاجات دي د هغې دپاره وکئ، څومره ستاسو ناممکن مشکلات دي د هغې دپاره وکئ. قرضې دې په تاسو باندې قرضې نه ختمېږي انشاءالله العزیز. محترم بسم الله ده، غرونه نه ټینګېږي، قرضې به څونه انسان به څومره وي په هغې باندې به قرضې څومره وي. نو کوشش دا وکړئ محترمو چې وظیفه به خپله هم وکړئ او دغه رنګې مخکې ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم دا وظیفه وکړي، ځان سره سیو کړي او چې کله دغه ټایم راشي بیا دا وظیفه وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. زما د اسلام ډېرو زیاتو خوږو درنو مسلمانانو خویندورونو، نن چې کومه وظیفه ده انتهایي د کمال او انتهایي لاجواب وظیفه ده. دومره ازموته وظیفه ده چې څومره علمای کرام دي په دې وظیفه باندې د هغوی تجربات هم شته او دا وظیفه هغوی ازموته کړې هم ده. ځکه د ډېر نچوړ نه بعد زه تاسو ته وایم چې ستاسو ژوند دا به دې وظیفې سره انشاءالله العزیز دا بدلیږي. نو که خپل ژوند بدلول غواړئ دا وظیفه پخپله هم وکئ او دغه رنګې نور څومره ستاسو یاران دوستان دي هغوی سره هم شیر کوئ. د رمضان المبارک قیمتي لمحات شروع دي. په دې قیمتي لمحاتو کې دعا کوو ربه څومره کسان چې دا ذکر کوي دا وظیفه کوي د هغوی چې څومره مرادونه دي د هغوی څومره ارمانونه دي ربه تمام ارمانونه دا وله پوره که. یو خواهش وله مه پرېږده، هر خواهش وله پوره که. دغه رنګې څومره مشکلات دي ربه تمام مشکلات وله د خپلو خزانو نه پوره که. دغه رنګې بچا باندې قرض وي ربه قرضې وله ختمې که. دغه رنګې څوک بیماران دي یا الله پاکه بیمارانو له صحت کامله عاجله مستمره ورکه. د چا په زړه باندې حاجت دی ربه زموږ حاجتونه پوره که. یا الله زموږ تمام مشکلات دا ختم که. څومره خلک دي پریشان حاله دي په ټینشن کې دي ربه د هغوی ټینشن دا ختم که. آمین ثم آمین. محترم نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا یو قسم لا د ژوند او د تقدیر د بدلېدو وظیفه ده. نن چې کومه ورځ ده یا سبا چې کومه ورځ ده دا به ستاسو ژوند او تقدیر دا بدلوي. کوشش وکئ چې وظیفه به خپله هم وکئ، ملګرو سره هم شیر کړئ. ځکه چې دا وظیفه تاسو کولی شئ د مال او دولت د کثرت دپاره، د کاروبار دپاره هم کولی شئ، د حاجتو د مشکل دپاره هم کولی شئ، د قرضونو دپاره هم کولی شئ او د دې سره سره چې څومره بیماران دي د هغوی لپاره هم کولی شئ چې الله پاک له صحت ورکړي. د وظیفې ترتیب او طریقه کار به داسې وي چې د بسم الله ختم دی نو تاسو به داسې وکړئ چې یو شپېرې به درود ابراهیم ووایي، یو ویشت. بیا به د هغې نه بعد تاسو 314 پېرې د بسم الله را ختم وکړئ. 314 پېرې هم کو. بیا د هغې نه بعد یو شپېرې درود شریف او بیا د هغې نه بعد دعا وکړئ. دعا داسې وکړئ چې ستاسو کوم مطلب دی کوم مقصد دی دا په ذهن کې یا چې کله وظیفه کوئ نو دغه خپل مطلب او مقصد دا په ذهن کې خامخا ساتئ. چې کله ستا په ذهن کې دا وي او دغه یو څیز لپاره ته لګیئ انشاءالله العزیز
تاسو ته ملاویږي. اسنه ذکر هم کوم او الته کې سوچم بل ځکه نو بیا دا نه کېږي. کوشش به را کوو چې کوم ذکر من کوو د کوم مطلب دپاره کوو دغه مطلب زموږ په ذهن کې نو الله پاک محترم ډیر زیات بخښونکی مهربانه دی هغه سوی زما نه وغواړئ. نو چې کله موږ په صحیح طریقې د الله پاک نه وغواړو الله پاک به خامخا زموږ حاجت ورته پوره کوي، مشکل به ختموي، قرضې به ختموي، دغه رنګې پرسکونه زندګي به راکوي. الله پاک دې موږ او تاسو ټولو ته بهترینه پرسکونه زندګي راکړي. امین ثم امین.